سامعینو حضراتو څه څیزونه داسې وي چې ډېر اهم وي خو لیکن عدم توجه د وجې نه هغه څیز د نظر او د اهمیت د دایرې لاندې نه وي. په هغې کې په اختصار سره عرض کول غواړم، په هغې کې د عافیت زندگی ده. نن به انشاءالله العزیز مونږ په دغه مختصر خطاب کې د عافیت د زندګۍ په حوالې سره تعلیمات نبوي صلی الله علیه وعلى آله وسلم عرض کیږي. الله کریم د عمل کولو توفیق نصیب فرمایي. عافیت زندگی څه ته ویلی شي؟ او حضور نبی پاک مبارک د عافیت د زندګۍ په حق کې څومره زیات تاکیدات فرمایلی دي. عافیت زندگی دې ته ویلی شي چې انسان ځان د پاره دا دعا غواړي او کوشش کوي چې زه د په خیر خوشحالی زندگی تیره کم او زما د اسلام کمزوریم په ژوند کې رانشي او په دنیا کې د تکالیفو او د مشکلاتو نه او د امراضو نه الله پاک مالا خیر راکي، حفاظت راکي. دې ته د عافیت زندگی ویلی شي. آغاز به د حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دغه فرمان علی شان نو کم حضرت معاذ بن رعافہ رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہما د خپل والد صاحب رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی چې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته چې کله خلافت ملاو شو نو ورځو نه یو ورځ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د نبی پاک په منبر باندې جلوه افروز شو او چې څنګه کېناستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک په ژړا شو او وی فرمایل چې په دغه منبر باندې حضور نبی پاک مبارک د هجرت په اول کال باندې کېناستو، تشریف فرما شو، نو نبی پاک مبارک هم ژړا وکړه. مال نبی پاک مبارک هغه ژړا را یاد شوه چې حضور نبی پاک مبارک په منبر شریف باندې تشریف فرما شو، نبی پاک مبارک په ژړا شو، مال هغه ژړا را یاد شوه. نو ځکه زم په ژړا شوم او وی فرمایل چې نبی پاک مبارک ولې وژړل؟ زه ځکه ژاړم. نبی پاک مبارک فرمان علی شان ذکر کړو. حضرت ابوبکر صدیق سے فرمائی اصحاب کرام ځان ته نبی پاک مبارک مخاطب کړو، وی فرمایل صلی الله العافیه. اے صحابه کرامو په ژوند کې چې سوال کوئ نو د خیر د عافیت سوال ضرور کوئ، د عافیت دعا ضرور کوئ. او بیا نبی پاک مزید ارشاد فرمایل فإن احدا لم يعطل بعد اليقین خیرا من العافیه. نبی پاک فرمایي چې په دنیا کې د ایماندار انسان د پاره پس د ایمان نه ټول نه غټي نعمت دا دی چې انسان په ژوند په عافیت او په خیر باندې تیر کی. خیر سره زندگی تیرول د خدای پاک نه غوښته کول پکار دی. زما وستا سوال سوي یا الله داو کې، یا الله داو کې، یا الله داو کې. هر یو سی سوال مونږ ضرور کوو، خو د عافیت سوال نه کوو چې څه شی د ما د دین د پاره ښه وي، څه د ما د دنیا د پاره ښه وي، د هغې سوال پکار دی. مثلا یو کس ته خدای پاک مالا بنگله راکې، مالا گاڑی راکې، مالا واده راکې، ما روزګار روان کې، قرضې مخلاصې کې، دا ټول دعاګانې عبادت دی، خو لیکن یاد ساتئ ټول نه اهم دعا او نبی پاک مبارک فرمایي پس ته ایمان نه ټول نه بهترین نعمت د ایماندار د پاره دا دی چې دی به دا دعا غواړي خدای پاکه ماله د خیر زندگی راکې. د خیر زندگی غوښته پکار ده. که مال د هزار ها شي، که جایداد د هزار ها شي،
او کچرې په کمو کمو الفاظو باندې کمې دعا تا غوښتي د هغه هر څه درته میلاو شي، خدا نخواسته هغه تا د دین دپاره ناسور نشي، ستا د آخرت دپاره ناسور نشي. د دې د وجې نه حضور نبی پاک مبارک به دا تعلیم ورکولو چې کله کله سوال کوئ د خدای پاک نه نو د عافیت د زندګۍ سوال کوئ، ژوند په خیر او په خوشحالو باندې تیر شي د دې سوال کوئ. هر یو څیز سوال ضرور پکار دی خو لیکن چې د انسان دپاره د خیر وي. د دې وجې نه حضور نبی پاک مبارک متعلق راځي، حضور نبی پاک مبارک با اکثر دا دعا غوښته، اللهم انی اسألک الصحة والعافیه، خدای پاکه مال صحت راکې، مال د خیر زندگی راکې. نبی پاک مبارک به دا دعا ډیره غوښته. مونږ هره دعا ډیره غواړو خو لیکن د خیر والا نه، یا هغه څیز ما د ستا د صحت یا د دنیا یا د دین دپاره بیا باعث ته نقصان جوړ شي، او حالان کې د دینی نقصان نه بچ کېدل، دنیاوي نقصان نه بچ کېدل، دې ته د عافیت زندگی وایي. ځکه حضور نبی پاک مبارک به دا دعا مغته، اللهم انی اسألک العفو والعافیه فی الدنیا والآخره. نبی پاک مبارک به دا دعا وغوښته، رب کریمه مال خپله بخنه راکې، او د بخنې سره سره رب کریمه مال د عافیت د خیر زندگی راکې، په دنیا کې هم راکې او په آخرت کې هم راکې، د دین والا عافیت هم راکې، د دنیا عافیت هم راکې. انسان سره خو مال و دولت مثلا ډیر راشي، خدای پاک یې وله ورکړي دنیا دعا قبول شي، خو لیکن هغه تړپ چې انسان په زړه کې و د حج و د عمرې دپاره، مال و دولت نه بعد هغه تړپ خود به خود په کمیدو شي. یا خو سوال کوي الله پاک ماله پیسې راکې چې د ستا عمرې له لاړ شم، د ستا حج له لاړ شم، حرمینو شریفینو زیارت وکم. دعا خو ډیره کوي خو چې کله راشي بیا وایي زه خیر دی دې کال خو پاتې شم، خو بل کال چې بل کال پاتې شي نو بل کال چې بل کال پاتې شي نو تقریبا د بعضې خلکو نه ټول عمر ورپاتې هم شي. دا د عافیت زندگی نه ده. عافیت زندگی دا ده چې ستا دین هم محفوظ شي او د ستا دنیا هم محفوظ شي، داسې زندگی غوښته پکار ده. ځکه به حضور نبی پاک مبارک به اکثر د دین عافیت دعا به هم غوښته او د آخرت عافیت والا دعا به هم غوښته او د دنیا د عافیت والا دعا به هم غوښته. ځکه حضور نبی پاک مبارک به دا دعا اکثر 3 ځلې ویله، او د کرونا وبا کې مختلفو دفترونو کې مختلفو ځایونو کې پوسټونو کې دا دعا لیکلی شوې وي چې دا دعا ضرور غواړئ د کرونا وبا نه به انسان محفوظ وي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. یا الله بدن عافیت راکې، د سترګو عافیت راکې، د غوږونو عافیت راکې. دا دعا د کرونا وبا په وخت کې په داسې حالاتو کې ورځې 3 ځلې ویل چې دا مسنون دی. نبی پاک مبارک دا دعا به ورځې 3 ځلې فرمایله، او دا کې څه پراته دي؟ د عافیت زندگی پرته ده، د خیر او د برکت زندگی پرته ده. ځکه یو ورځ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله تعالی ته چا دعا وکړه چې خدای پاک د عمر زیات کا، چې ښېګړی ورسره وکړه. اکثر موږ د عمر دعا ډېره کوو، خدای پاک د بادشاه کو، خدای پاک د دومره د فرشتو عمر د الله درکړي، ډېر دعاګانې کوو. خو چې کله دا دعا ورته وکړه عمر بن عبدالعزیز صاحب ته چې خدای پاک د عمر زیات کا، عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه کس ته غوسه شو چې ښېګړه مې در سره څه وکړه چې الټه پلټه دعاګانې م راته کې. ورته ویې فرمایه صاحب ما خو تا ته د عمر زیاتېدو دعا وکړه. ورته ویې فرمایه چې عمر زیاتېدلو دعا دا د خیر هم کیدی شي د شر هم کیدی شي. دا دعا راته وکړه چې خدای پاک د عمر زیات کا سره د ایمان او سره د صحت نه. که یو کس دی هغه عمر زیات شي په رنځورۍ کې ټول عمر تیر کي، په بیمارۍ کې کړیږي ټول عمر تیر کي. عمر خو زیات شو خو عافیت زندگی خو نه ده. یو کس دی هغه عمر زیات شو العیاذ بالله او هغه په کفر کې العیاذ بالله یا ګناهونو کې مصروف دی، د هغه زندگی خو زیاته شوه خو د آخرت وبا او سزا هم وله زیاته شوه. ځکه دعا پکار ده چې خدای پاک د صحت او عافیت سره د زیادت عمر نصیب کا. ځکه د دې د وجې نه علماو په دې باندې حد درجې باقاعده علماو احادیثو ابواب او فصول
او چپټرې په دې نوم باندې ښودې دي چې ژوند که چېرې غواړې نو د عافیت ژوند پکار دی د عافیت او د خیر او د برکت دعاګانې کول پکار دی او ځکه حضور نبی پاک یو بل حدیث پاک کې ترمذی شریف روایت دی حضور نبی پاک فرمائی من اصبح منکم آمنا فی سربه نبی پاک فرمائی چې دا درې نعمتونه چاته میلاو شول دته د دنیا ټول نعمتونه میلاو شول نبی پاک فرمائی یو نعمت دا چې چا سترګې راوغړېدې په سحر کې او د ده زړه مطمئنو حالات واقعاتو باندې دی د زړه برابرو یو نعمت ورته دا میلاو شو چې سبا سترګې کلاو کې او خیر عافیت و سونه په دنیا کې د ده دپاره د پریشانۍ لمحه نه وه د زړه مطمئن راوچت شو یو نعمت دویم نعمت دا معافن فی جسده حالات د ده نه علاوه حالات هم برابرو او دویم نمبر دا چې دی په بدن باندې روغ او جوړو او نبی پاک مزید فرمایي وعنده قوت یومه او د ده په کور کې د نن ورځې دپاره خرچ خوراک سودام پرته وه نبی پاک فکأنما حیزت له الدنیا نبی پاک فرمایي دغه انسان ته دومره نعمتونه میلاو شول لکه د کل کائناتو د دنیا نعمتونه خدای پاک د ده په جولۍ کې غورځولي وي چې دغه درې څیزونه ورته میلاو شول په دې کې یو عافیت زندگی ده انسان ته عافیت میلاو شي د صحت برکت میلاو شي او حالات هم برابر وي څه ستونزې څه تکالیف نه وي او دې ته عافیت ویلی شي نبی پاک فرمایي ګویا دغه انسان ته د ټولې دنیا نعمتونه میلاو شول ځکه چې ټول نعمتونه دغه درې واړو نعمتونو ته محتاج دي په صحت چې برابر نه وي او یا درته حالات و واقعاتو کې عافیت نه وي هر یو نعمت به وي خو ته به استعمالولی نشي خدا نخواسته یو کس دی هغه بدن باندې رنځور دی د هغه بنګله هم شته د هغه ګاډی هم شته کاروبار هم شته روزګار هم شته هر یو نعمت ولا الله پاک ورکړی خدای رنځور دی بیمار دی یو نعمت هم نشي استعمالولی خو که چېرې صحت باندې انسان برابر عافیت والا زندگی خدای پاک ور نصیب کړه دا ټول نعمتونه چې خدای پاک بنده ته ورکوي دا ټول نعمتونه انسان استعمالولی شي ځکه حضور نبی پاک مبارک تاکید فرمایلی دی کلم د ژوند دعا غواړې د عافیت والا زندگی او بیا عرض کول غواړم عافیت څه ته ویلی شي چې د دین کارونه هم د ستا برابر وي او په دنیاوي کارونو کې هم الله پاک تا د نقصان نه وساتي دې ته د عافیت زندگی وایي ځکه یو ورځ حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ د حضور نبی پاک مبارک سره ناست دی او عرض ورته کوي چې یا رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وعلی آله وسلم اسې څومره خوش قسمته صحابه و چې نبی پاک مبارک سره به تشریف فرماو سترګو نظرونه به نبی پاک په مخ مبارک باندې لګېدل او د هغوی مبارکو نه به پوښتنې کولې او د وحي په ذریعه به هغوی ته جوابونه میلاوېدل روی زمین باندې ډېر پاک او خوش قسمته خلق تیر شوي دا صحابه دي رضوان الله علیهم اجمعین صحابي رسول حضرت ابو دردار رضی الله تعالی عنه عرض کوي چې فداک ابي و امي یا رسول الله اے دا الله رسوله مور و پلار مو در باندې قربان شه صحابه کرامو انداز داسې یا رسول الله مور او پلار دواړه مو د ستا نه قربان شه زه یو دعا غواړم چې دغه دعا څنګه ده څه دعا غواړي ابو دردار رضی الله تعالی فرمایي چې یا رسول الله زه د صحت او د عافیت دعا غواړم صحت او د عافیت دعا غواړم د دې دپاره چې زه د خدای پاک شکر ادا کړم او یا رسول الله زه د بیمارو والا ژوند نه غواړم چې الله که بیمارو هم خیر ده خو یا الله صبر راکې یا رسول الله د بیمارو باندې د صبر دعا نه غواړم په خوشحالو باندې د شکر دعا غواړم نبی پاک مبارک ورله څه جواب ورکړو نبی پاک مبارک ورته فرمایي ورسول الله یحب معک العافیه اے ابو دردا چې دا کومه دعا ته غواړې دغه دعا د الله رسول هم خوښوي
دا کومه دعا چې ته غواړې چې خدای پاکه خیر راکې چې شکر په ادا کم تکلیفونه مه راکوې چې زه په صبر وکمه نه یا رسول الله ما دا دعا خوښه ده چې صحت هم وي خیر عافیت هم وي د الله پاک نعمتونه هم وي د دې دپاره چې زه د شکر عبادت ادا کم نبی پاک ورته ارشاد فرمایي چې ورسول الله یحب معک العافیه اے صحابي رسول دا کومه دعا د عافیت او د شکر والا چې غواړې دغه دعا د الله رسول هم خوښوي دا هغه تعلیمات دي چې کله ناکله مونږه خاص کر زنانو کې داسې ډېر دی چې خدای کا دا خبره داسې وي خو ماله یې راکې کله ناکله یو بعض اوقات وایي که نه چې خدای پاکه که حلال وي که حرام وي خدای یې رایې کې سړي هم وایي او ښځې هم وایي خدای پاکه خاوند له هر څه ورکې حلال و حرامو سره او بیا ګوري خو رایې کې کله ناکله وایي خدای پاکه که ګوډ وي او که ړوند وي خو اولاد راکې خدای پاکه داسې وي نو دا وکې اکثر مونږ چې کومې دعاګانې غواړو هغه ټولې نیمګړې وي هغه دعاګانو نه نبی پاک مبارک حد درجې منع فرمایلې ده ځکه چې هغه څیزونه او تکالیف مشکلات غواړې نو ټیک ده چې صبر کول هم عبادت دی خو بیا به درنه صبر وشي یا نه دا صبر عبادت به لا ادا کې ولا نه او د شکر عبادت لږ اسان وي په نسبت ته صبر عبادت سره ځکه چې خدای پاک طرف نه په تا باندې نعمتونو فراواني وي نو شکریا ادا کول د انسان که ډېر زیات بدبخت نه وي کم از کم د الحمدلله خو خامخا وایي خدای پاک د ستا لاک شکر دا خو خامخا وایي نو شکر عبادت شکر هم عبادت دی صبر هم عبادت دی خو نبی پاک مبارک شکر والا عبادت ته ترجیح فرمایله ځکه علما فرمایي چې که یو کس دی هغه په نعمتونه ورسره نشته تکالیف دي ورسره ستونزې دي بیماریانې دي مشکلات دي او دا کس صابر دی او یو بل کس دی هغه سره د خدای پاک د نعمتونو فراواني دی خو شاکر دی علما لیکي چې دا صابر افضل دی او که دا شاکر افضل دی بعضې علما کرامو دې طرف ته ترجیح ورکړې ده چې په نعمتونو باندې شاکر ډېر افضل دی په مشکلاتو باندې د صابر نه ځکه چې د انسان چې کم د نعمتونو په صورت کې شکر وباسي او دی کم عباداتو ته رسېدی شي هغه صابر انسان په تکالیفو کې هغې نعمتونو ته نشي رسېدی بعضې علما کرامو دې طرف ته ترجیح تللی ده ځکه حضور نبی پاک ورته فرمایي اے صحابي ابو دردا دا کومه دعا چې ته غواړې د الله رسول هم دغه دعا خوښوي د دې د وجې نه په خپل ژوند کې د عافیت زندگی پکار ده نعمتونه مال او دولت دا ټول په خپل ځای باندې درست خو ورسره انسان دپاره هغه غوښته پکار ده چې کومه کې د انسان خیر وي هسې نه چې ما او تا غوښته کوو د خدای په هغه غوښتې مطابق زما او ستا دعا قبوله کړي خو یا سباله زمونږ دینی نقصان وشي العیاذ بالله یا سباله دنیاوي نقصان وشي نو بیا دغه انسان چې دا بیا دغه حالاتو ته د ټینګې نه دی ځکه حضور نبی پاک مبارک په مختلفو دعاګانو کې چې کوم د عافیت زندگی غوښتې او دا یاد ساتئ چې اول عافیت دعاګانو کې نبی پاک مبارک د دین عافیت غوښتی دی د دین دعا یې ډېره کړې ابتدا یې په دین په دعا باندې کړې ده چې خدای پاکه ما د دین د نقصان نه وساتي او بیا به نبی پاک فرمایل چې خدای پاکه ما د دنیا نقصان نه وساتي او په بعض روایتو کې آخرت راغلی اول نبی پاک مبارک د آخرت د نقصاناتو نه د بچ کېدو دعا کړې ده بیا د دنیا د نقصاناتو نه بچ کېدو دعا کړې ده ځکه چې انسان ته العیاذ بالله د دین نقصان میلاو شي د دین نقصان ورته میلاو شو دنیا د سره برابره ده د قارون مطابق ده ورسره العیاذ بالله خو لیکن دی بیا هم په روی زمین باندې د ټول نه نقصانمند انسان هم دغه دی ټول نه خاسر او خائب انسان هم دغه دی ځکه حضور نبی پاک مبارک چې کلم د عافیت دعاګانې غوښتې دي د خیر دعاګانو تلقین فرمایلی دی نو اول دعا د دین د خیر دپاره کړې ده خو لیکن د دې په عکس باندې
د دې په الټ باندې مونږ دنیا مقدم کړې ده. ډېر معذرت سره مونږ دنیا مقدم کړې ده. اس یو عام مثال عرض کول غواړم که چرې یو ماشوم دی هغه سکول له نه ځي او دغه ماشوم دی هغه په مازدیګر کې کاري صاحب له جومات ته هم نه ځي. زمونږ د سکول پوښتنه ضرور وي خو که چېرې جومات له لاړنو نو په هغې وځه خیر سبا به لاړ شي. خو سکول دپاره مونږ دا نه وایو چې خیر سبا به لاړ شي. ولې نه یې تللی دا فیسونه به تا پلار ورکوي همدغه یې پلار وي خو هغه خبرې اترې ورته سونا وکړي ځکه چې ترجیح مونږ دین په نسبت باندې دنیا ته ډېره ده. سهار کې ماشومه سکول له لیټ لاړو او بیا بسې فاین جرمانه راغله چې دا 15 ورځې لیټ راغلی دی 300 روپۍ جرمانه یې ده. نو پلار هغه جرمانه ادا کړي خو د جرمانې زور د زوی نه وباسي چې لیټ ولې تلی. خو که چېرې سهار کې انسان خپل ماشومان لیټ راوچتېږي او بیا خاص کر د اتوار په ورځ باندې لیټ راوچتېږي نو مور یې وایو پلار وایي خیر نن چوټۍ ورځ د لیټ ته راوچت شي. په دې لیټ باندې مور او پلار زورنه نه ورکوي چې د خدای پاک د دربار نه غیر حاضري راغله نو زورنه نه ورکوي او که د سکول او د کالج نه غیر حاضري راغله نو زورنه ورکوي ورته. هلته بندګانو 300 روپۍ مجرم کو او 300 روپۍ جرم لګاو کو. خو که چېرې د خالق کائنات په حضور کې زمونږ ماشومان په ډیلی باس باندې غیر حاضري کوي کوم جرمونه پسې روزانه لګېږي د هغې جرم احساس نشته. ځکه حضور نبی پاک مبارک چې کله هم دعاګانې غوښتې دي نو نبی پاک مبارک اللهم انی اسألک العفو والعافیة نبی پاک مبارک به دعاګانې غوښتې یا رب کریمه ماله صحت هم راکې بخنه هم راکې د څه والا د آخرت والا هم او د دنیا والا هم. نو آخرت به نبی پاک مبارک مقدم فرمایلو او په آخر کې دغه حدیث مبارک باندې به خپل خبر اختتام ته ورسوم او دا حدیث مبارک هم د اورېدو قابل دی. حضور نبی پاک مبارک صلی الله علیه و آله وسلم تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ یو ورځ حضور نبی پاک مبارک ته عرض کوي یا رسول الله علمني شيئا اسأل الله. یا رسول الله ما ته یو داسې دعا وښایه چې خدای پاک نه بار بار غواړم. نبی پاک مبارک ورته فرمایي سل الله العافیه. ای تره چې کله هم دعا غواړې نو د عافیت د زندګۍ دعا غواړه د عافیت د زندګۍ دعا غواړه. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې څو ورځې بعد بیا داسې موقع میلاو شوه چې حضور نبی پاک مبارک نه ما بیا پوښتنه وکړه فقلت یا رسول الله علمني شيئا اسأله الله. یا رسول الله ما ته یو داسې دعا وښایه چې زه د خدای پاک نه غواړم. خامخا زړه کې به دا و چې ماله چې کم جواب راکوي په 13 ورځ خو یې راته وفرمایل چې عافیت زندگی غواړه په دې ورځ باندې به راته بل جواب راکوي. حضور نبی پاک مبارک ورته وفرمایل فقال لي یا عم رسول الله اے د الله د رسول تره اے د الله د رسول تره ته چې کله دعا غواړې سل الله العافیه خدای پاک د عافیت دعا غواړه. خو په دې حدیث مبارک کې دنیا مقدم ده شاید چې په دې ځای کې څه حکمتونه موجود فی الدنیا والآخره. د دنیا د عافیت دعا هم غواړه د آخرت د عافیت دعا هم غواړه او دا دعا غواړه چې خدای پاکه ما د دنیا نقصان نه وساتې او د دین نقصان نه وساتې او د دین او د دنیا د نقصان نه بچ کېدل همدې ته د عافیت زندگی ویلی شي او دا د عافیت زندگی ده. او حضور نبی پاک مبارک به بار بار دا دعا غوښته رب کریمه مال د عافیت زندگی راکې مال د عافیت زندگی راکې او عافیت زندگی دعا همیشه دپاره موږ نه هیروي ځکه چې موږ هر یو څیز چې کم هم طلب کوو کم هم غواړو هغه د خپلو حاجتونو مطابق غواړو او هغه حاجتونه موږ ته په دنیا کې فی الحال راپیښ وي ځکه عافیت زندګۍ طرف ته زمونږ توجه نه ځي. د دې د وجې نه ما عرض دا کولو په دغې ټول خطاب او مختصر غوندې بیان کې
چې کله هم دعا غواړئ چې هغه د مال وي که هغه اولاد وي که د کور وي حضور نبی پاک مبارک مونږ ته دا تعلیم پرېښودی هر شی چې د خدا وند کریم نه غواړې نو د خیر والا یې غواړه د شر والا مه غواړه خدای پاک سره هر څه موجود دي شر هم ورسره شته خیر هم ورسره شته چې کم د مال دعا کوي خدای پاک د شر نه ډک مال هم درکولی شي خدای پاک د خیر نه ډک مال هم درکولی شي دعا به وغواړي چې خدای مال و دولت راکه سبا له به یو روپۍ صدقه ترېنه نشي کړی سبا له به دغې مال د زکات ادا کېدو توفیق به خدای پاک نه درکوي درله مال خو یې درکړو خو د خیر نه ډک نه او که دا دعا غواړي چې ربه کریمه مال د خپل در نه خیر را نصیب کا که بیا یې درله مال درکړو په همدغې مال کې دا د خیر دعا تا کړې ده په همدغې مال کې به خدای پاک د صدقې توفیق هم درکوي په همدغې مال کې به خدای پاک د زکات د ورکولو توفیق هم درکوي او په همدغې مال باندې به خدای پاک تا د حرمینو شریفینو زیارت ته بوځي کله به د عمرې په صورت او کله د حج په صورت ځکه چې تا دعا غوښتې ده عافیت والا دعا ده غوښتې ده د خیر والا دعا ده غوښتې ده الله کریم خالق کائنات زمونږ استاسو د نبی پاک مبارک د هغې دعاګانو په توفیل باندې چې کم کې د عافیت زندگی غوښتې ده د بخنې دعا غوښتې ده او حضور نبی پاک مبارک د صحت دعا غوښتې ده الله کریم د هغه دعاګانې زمونږ په حق کې قبول و منظور فرمای و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين رب کریم دستا مبارکو پیغمبرانو مبارکو هستیانو دستا نازولو بندگانو چې کومې د خیر دعاګانې غوښتي رب کریم هغه خیر دعاګانو کې مونږ ته لویه برخه نصیب فرمای رب کریم دستا حبیب او دستا د محبوبانو دستا د نازولو بندگانو چې کومو څیزونه د شر نه امن و امان غوښتی رب کریم هغه څیزونه مونږ ته هم امن و امان را نصیب فرمای رب کریم مونږ له د صحت والا زندگی راکې رب کریم مونږ له د عافیت والا زندگی راکې رب کریم د دنیا او د دین د دواړو خاص کر د دین عافیت والا زندگی زمونږ نصیب فرمای رب کریم مونږ د ایمان زوال نه وساتې مونږ د نعمتونو د زوال نه وساتې رب کریم تیرې شوې دعاګانې په خپل بارگاه کې قبول و منظور فرمای دغه دعاګانې په خپل بارگاه کې قبول و منظور فرمای او راتلونکې دعاګانې رب کریم د کل مسلمانانو په خپل لوی بارگاه کې قبول و منظور فرمای او بیا دا کرونا وبا زیاته شوې ده چې دا د عافیت د زندګۍ خلاف ده رب کریم د کرونا وبا چې په کمو کمو صورتونو کې ده او کمو طریقو باندې راغلی ده او که امتحان دی او که عذاب دی الله کریم د مونږ ټول ترېنه محفوظ وساتي الله کریم د کل انسانان ترېنه محفوظ وساتي او دغه بیماری له د الله پاک خاتمه ور نصیب فرمایي او الله کریم د دغه بیماریانې سره د جمله بیماریانو الله کریم د فناء فرمایي الله کریم د همیشه دپاره د موذي امراضو نه همیشه دپاره د وبایي امراضو نه مونږ ټول په امن و امان کې وساتلی کی څومره خلکو دعاګانې غوښتې دي الله کریم د ټولو نیک حاجتونه پوره فرمای وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا ونبینا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین